الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت میں شروع کړه و د حضرت هاشم د وفات نه پس عبدالمطلب واقعه چې دا نه شروع کو. د عبدالمطلب خپل نوم چې وو نو دا شیبه وو. ما تاسو ته د هاشم په دغه کې ویلی وو د هاشم په حالاتو کې چې کله د عبدالمطلب وشو نو د پدې سر کې یو سپین ویښته و. د هغې د وجې نه یې دې ته شیبه نوم کېښودو. خلکو به ده ته شیبة الحمد وي د ډېر زیات خوبصورتۍ د وجې نه. عبدالمطلب ست ویلی کیږي عبد غلام تا او مطلب دا نوم دی نو د مطلب غلام. د هاشم د وفات نه پس عبدالمطلب د خپل والدې محترم سره په مدینه منوره کې د ماماګانو سره اوسېدو. عبدالمطلب چې کله لږ غټ شو نو د تر مطلب د لپاره لاړو مدینې ته چې د خپل وراره چې دی نه دا راولي. کله چې دوی واپس راغلل مکې ته نو په دغه وخت کې عبدالمطلب خپل تر مطلب سره شاته په اوښ باندې ناست دی او کپړې چې دی نه دا یې داسې بېکاره اچولې وې، سخا په سخا او بېکاره کپړې اچولې وې. نو خلکو د مطلب نه تپوس وکړو چې یاره دا ماشوم څوک دی. نو مطلب د حیا د وجې نه ورته وویلې چې یاره دا خو زما غلام دی. چې چېرې دی ورته ویلی وي چې دا زما تره وراره دی نو بیا به خلکو دی ملامته کو چې ښه وراره ته څوک دونه بېکاره کپړې اچوي. نو عبدالمطلب نوم د دقه وجې نه دته بیا کېغوستلی شو چې د مطلب غلام. مطلب چې کله دی مکې ته بوتلو نو وراره ته ښه عمده او مزیدارې کپړې چې دی ورته ور واچولې. به هغه وخت کې دا ظاهره کړه چې یاره دا زما وراره دی. ابن سعد په طبقات کې روایت کوي چې عبدالمطلب تمام قریشو کې د ټولو نه زیات خوبصورته، د ټولو نه زیات مضبوط او د ټولو نه زیات صبرناک او د ټولو نه زیات سخي، د ټولو نه زیات امن پسند او د جنگ جګړې نه بچ کېدونکی و. قریشو کې دا خو مسلم سردار و. عبدالمطلب په سخا کې داسې حد ته رسېدلی و چې د پلار نه هم سخاوت چې دی نه داسې و. تر دې پورې عبدالمطلب چې دی د مهمان نوازي وي اسمانونو ته پرندو ته هم رسېدلی و. دې وجې نه عربو خلکو به ده ته مطعم طیر السما چې دا لقب ورکړو. عبدالمطلب شراب په خپل ځان باندې چې دی نو دای حرام کړی و. د رمضان المبارک په میاشت کې به دی په خاص طور په فقراو او په مساکینو باندې به خوراک کو. په غار حرا کې د ټول لومبې خلوت د عبدالمطلب چې دی نه دا کړو. عبدالمطلب زمزم چینه چې ده نو دا چې کله قبیله جرهم اصلي وطن چې یمن دی د الله جل جلاله ال د یمن کې قحط راوستو. د وجنه بني جرهم قبیله د معاش ته تلاش لپاره ووتل. اتفاقا دی په لاره کې د اسماعیل علیه السلام او د هغې والده محترمه حضرت هاجرې سره په زمزم سره ملاقات وشو. بنو جرهم ته دغه ځای ډېر زیات خوښ شو او دغلته کې قیام وکړو. بیا څو ورځې پس اسماعیل علیه السلام د دې قبیلې سره واده وشو او د نبی کېدو نه پس عمالقه جرهم او اهل یمن طرف ته اسماعیل علیه السلام ته بیا پیغمبري میلاو شو. د 110 کالو په عمر کې دوی وفات شو. په حتیم کې بیا د خپل مور والدې سره هلته دفن شو.
اسماعیل علیه السلام د وصال د وفات نفس د وصیت یو چیرې د اقتدار د کعبه شریفه د بزما زمانو سره نه دا غرنګ بنو اسماعیل به خانه کعبه د هغي متولیو د هغي اقتدار به د هغي سره بیا چې کله زمانہ تیریدا بنو اسماعیل او د بنو جرهم په خپل میانس کې جګړه راغله اخیره کې چې کله بنو جرهم د په بنو اسماعیل باندې غالب شو مکه مکرمه د جرهم په حکومت کې راغله نو سورز پس د جرهم قبيله والا حکام خلق باندې ظلم چې دینه دا شروع تر دې پورې ظلم وکړو چې د اسماعیل علیه السلام کوم اولاد وو نه هغه د مکی په اطراف او طرف ته آباد شو مکی نه وته جرهم کا قبيله چې کله دا ظلم دا سیوا کړو او بل دا چې دی په مکه مکرمه کې فسق او فجور او د بیت الله به حرمتي ته ورسېدل بل د هر طرف قبایل د عرب مقابله ته پاره ودرېدل نو دا جرهم قبيله چې دنو دا مجبوره شو د مکه نه په وتو شو لیکن کله چې دی وتل د وتو په وخت کې دی د خانه کعبه چې کم سيزونه یعنی بیر زمزم هغه ټول ارسي په هغه کې دفن کړو او د زمزم کوي چې دین هغه بند کړو او زمکه بالکل همواره کړو د زمزم هغه نشانات چې دین هغه ختم کړل منو جرهم چې کله لاغړل منو بنو اسماعیل واپس مکه ته راغله او باغې کې آباد شو لیکن د زمزم طرف ته اړه چا توجه نشو زمانہ تیریدا د دې هغه نشانات بس پخپات نشو ختم شو تر دې پورې چې مکه کې حکومت او سرداری د عبدالمطلب په قبضه کې راغله الله جل جلاله اوس اراده دا و چې یره زمزم چې دین انداز کولاو شي نو هغه زمزم چې بس تاغه غنوم او نشان چې دغه ختم شي و نو پرشتونی خوب سره عبدالمطلب چې دین د خوب ولیدو او دغه خوب په ذریعه سره دغه نشانات او دغه علامات چې دین انداز ته وخودل شو عبدالمطلب فرمای چې زه په ختیم کې ودوم یو واری وی زه په ختیم کې ودوم او زما خواته یو کس راغی خوب کې راته وای اغفر بره چې دنو دا کولاو کا ما دې تاسو کړو ما بره څه شي دې کس لاړو او دې مورد باندې بیا راغی بیا خوبینم چې بیا راته وای اغفر المزنونه چې دنو دا کولاو کا ما ته تاسو کو ومل مزنونه چې شه دې دا څه شي دې نا بیا لاړو په درې مورد بیا راغی بیا د څه خوبینم دا فرمایي و احفر طیبه چې دنو دا کولاو ما ورته فرمایل ومت طیبه سدي بیا لاړو سلورم اورت چې بیا د سدا خوبینم کثرت بیا و احفر زمزم کولاو کا ما ورته وما زمزم سدي جواب کې و لا تنزف ابدا ولا تزم تسقل حجيج الاعظم هغه کوی چې د هغه وبو نه کټکیږي او نه کمیږي او دا تمام حاجیان چې دینو د بلدینو وبس کی بیره ته د هغه نشانات او علامات خودل چې دا ځای کولا وکړه د غرنګ بار دا نشانات او دا علامات چې دا خودل کېدل عبدالمطلب یقین وشو چې یاره دا خوب چې دینه دا رښتونه دي لهدا د پرویه صادقه کېدی اوس طیبه مزنونه او بره دا څه ته ویل کی دا ټول د زمزم القابات دی او ساتي طیبه ویل کی پاکیزه وبوته او بره ویل کی کولاو وبوته او مزنونه ویل کی هغه وبوته چې هغه قابل د بخل وي یعنی بده کې سړی عمده سیس چې سړی پکې بخل کوي زمزم عبم نهایت ډیر زیات پاکی دي او ډیر زیات هم دي او ډیر زیات عمده وبم دي لهدا د کافر او د منافق د پاره او پدې کې بخل کې کافر او منافق د پاره دا وبندي صرف د مؤمن د پاره مناسب دي د کافر او د منافق د پاره دا وبندي دا مناسب نه دي عبدالمطلب چې د قریش ته د خپل خوب ذکر کړو چې یره زما اراده ده چې دا ځای کولاو کړم نو قریش خلکو د مخالفت وکړو لیکن عبدالمطلب د مخالفت اړو سپروا ونه کړ کودال او بلچیر واغسل او خپل مشر زوی ته حارث نامه ده هغه د ځان سره کوزه ته لاړو او دا غ نشانات مطابق
کودای چې دنو دای شروع کړ عبدالمطلب چې کله کودای کوله او حارث چې دینه هغه به خاور اخوا غرزوله درې ورځې پس پاغې کې یو من چې دینه دا ظاهر شو ښکارا شو عبدالمطلب د خوشاله د وجنه او چغه واله الله اکبر او دی وی هذا توا اسماعیل یره دا خو د اسماعیل علی السلام هغه کوی دی دینه پس عبدالمطلب د زمزم تخوا کې حوضونه چې دینه دای تیار کړ او د زمزم او به چې د په حاجانو باندې بیاس کړي څه حاسدین بیا داسې و چې هغه به شرارت کو او دا شرارت په وجه بیا حوضونه چې دا بیا ورانول کله چې بسار شون عبدالمطلب بیا غسې کړل اخیره کې ویریدو چې یاره د الله تعالی جل جلاله نه دعا وکړه چې الله د خلق چې دینه دا دینه منې کا نبی الله جل جلاله ته دعا چې دنه دایوت په خوب کې وخودله مې اے الله مې زه د دې زمزم خلکو ته د غسل کولو اجازه نه ورکوم صرف د سکلو اجازه ورکوم کله چې سار پاسې دو عبدالمطلب دا اعلان وکړو چې یاره د نن پس د دې حوض د خرابولو اراده چې څوک کوي او په بیماری کې مبتلا کیږي چې کله بار بار خلک داسې قسم واقعات خلق ولیدل نو چې کم حاسدینو هغه د حوض نه تعرض وکړو یعنی د حوض د غاړه چې کم ورانه ولې نه هغه نه بیا خلق را منې شو الله دې عمل کول توفیق راکړي مخکې بم د عبدالمطلب بیا نظر ومنو نه بیا بیان کو ان شاء الله